language من الزبان NOLL Natural Order of Learning Language. لدي أصول دي بس ما تحكي لك وين مرتبط مثلا ده بلاقيه بورد من الخير دي هذه مش دي خا نمبر 1 listening اول بمون اوري وانت شايف ده اوري وكنا اوري نمبر 1 خبر دارا چې موږ یو شی زده کوو یا جبر زده کوو وټ ایور اول بمون listening هغه بمون اوري بیا speaking بیا بمون وی کله چې موږ یو خبره واورېده اورېدلې خبره سره کوي دې نه کوي تاسو نوٹ کوئ writing دا سلور د دې حصے دي LSRW دي د شارټ کټ چې کوم دی کنه LSRW Natural Order of Learning Language یعنی کوم چې قدرتي ترتیب دی د زبان زده کولو د انګلیش دا زموږ سیکنډ لینګویج دی فرست نه دی موږ پښتو ویو کنه انګلیش کور کې سکول کې هر ځای کې یا مثال کا ټرانسلیشن هم کو اردو کې کو انګلیش زموږ سیکنډ یا ایز ا تھرډ لینګویج موږ استعمالو اول چې دا موږ ژبه زده کوو یوازې انګلیش نه دی اول لیسنینګ دی بیا سپیکینګ دی بیا ریډینګ دی بیا رایټینګ دی اکثر دا چاړاګان چې دا ګونګاګان جو خبره نه اورېدلې هغه چاړان خبره مکمل نه اورېدلې هغه د خپل نوم چاړه تر څو پورې چې انسان اورېدلې نه هغه خبره نشي کولای یو شروعات مثال کې اوس پښتو خو موږ ویل شو انګلیش او الفاظ واوري هغه بدایي شي هغه نو څه ریډینګ دی هغه پڑھاول دی ویل او پڑھاول کوم د فرق راځي بیا هغه نو څه رایټینګ دی کله چې دا سټډي کړه په اورېدو باندې سپیکینګ باندې ویل او رایټینګ دی فرق دا چې کله ریډ کړه خبره پڑھاول ولسته هغه نو څه چې کوم دی رایټینګ دی LSRW دا د دې کوم دی مین کمپونیټ لیسنینګ اول بس د کوډي اول اورېدل ماشوم لا اول جبس د کوډ لپاره خاص کر انګلیش اورېدل څنګه ورپسې سپیکینګ بیا ویل تر ریډینګ او 4 نمبر سلورم نمبر چې رایټینګ دا سلور کار چې درو کړو نو دا لینګویج چې د دغه نمبر 1 اوس لرنینګ اف انګلیش لینګویج د دې ډیر زیات میتھډز دي د دې 10 میتھډز دي او ما تر کله 10 میتھډ هم بیانوم 2 بجې به تفصیلی سره او که خواخه یې شارټ کټ به کولی کو صرف او دې کې چې کوم عام ټول دي ځکه چې وظیفې چې دې کنه دې کې کوم ثواب دي سره بل وظیفه او دې کې هغه ثواب یې بدل د دې مثال هم دا یعنی پالتو پکې نه د دې 10 متر کوم 10 طریقې متر طریقې ته دي ورته به ولې په ځان ته راشه انګلیش ته او 10 طریقې دي هغه کې موږ اول تاسو ته دومراو کوم او که یو دومراو موږ په یو خبره کومه د ښکار کم اس کم موږ دا د یو ورځې پیریډ دی یا د 3 غنټو مطلب 3 غنټو پیریډ translation method number 1 دا ٹھیک شو یو طریقه دا